هری چند هندو په ظفر المبین کې په فقه حنفي باندې اعتراض لیکلی دی چې په فقه کې لیکلی دي چې په لواطت باندې حد نشته او د ده په تقلید او په پیروي کې یعنی د ده قیخوري به یوسف جیپوري کړې ده. یوسف جیپوري په حقیقت الفقه صفحه نمبر 222 مسله نمبر 499 په هغې کې دا د هندو اعتراض را نقل کړی دی او هغه هم لیکلي چې په فقه حنفي کې لیکلي دي چې په لواطت باندې حد نشته. یوسف جیپوري د اعتراض په حقیقت الفقه کې لیکلی او زموږ د زمانې دا غیر مقلدین بیا د دې هندو او د یوسف جیپوري قیخوري کوي، یعنی د هغوی په تقلید کې په ړندو سترګو د اعتراض را نقل کوي چې په فقه حنفي کې لیکلي دي چې په لوطي یعنی په لواطت باندې حد نشته. ګورئ غیر مقلدین دوی د ابلیس ډیوټي ادا کوي، د ابلیس نه څو قدمه د خلکو او د مسلمانانو په دوکه کولو کې مخکې تللي دي. غیر مقلدین د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي او وایي چې په فقه کې د لا حد نه معلومیږي چې لواطت نه ګناه ده او نه سزا لري. دا د دوی یهودي تحریف دی، ځکه چې که د لا حد د معنا دی چې نه ګناه ده او نه سزا لري نو زه به ستاسو نه یو څو تپوسه وکړم چې په هغې کې نفي د حد راغلی ده، نو آیا د همدې به همدغه معنی چې نه ګناه ده او نه سزا لري؟ ترمذي جلد اول صفحه 229 په دې کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی. د حضرت عباس حدیث دی، عن عباس من اتا بهیمة فلا حد علیه، چا چې د څاروي سره بدفعلي وکړه په هغه باندې حد نشته. نو اوس د غیر مقلد د ابلیس پیرو او د ابلیس په ګدۍ باندې ناس غیر مقلد دی وسووي چې د حضرت عباس رضی الله عنه مطلب د لا حد نه همدغه دی چې دا نه ګناه ده او نه سزا ده. د بهیمې سره اوس بدفعلي کول جایز دي، په حدیث کې خو راغله چې فلا حد علیه. دارنګې حضرت عمر رضی الله عنه ته یو سړی راوستلی شو چې د څاروي سره یې بدفعلي کړې وه. حضرت عمر رضی الله عنه ورباندې حد ونه لګولو، کتاب الآثار صفحه 92. نو آیا د غیر مقلدینو په نیز اوس د حضرت عمر په خلاف دا فتوه ده چې حضرت عمر رضی الله عنه په نیز باندې د څاروي سره بدفعلي کول نه ګناه ده او نه سزا لري؟ حضرت علی رضی الله عنه ته یو سړی راوستلی شو چې د څاروي سره یې بدفعلي کړې وه، حضرت علی رضی الله عنه ورباندې حد ونه لګولو. المبسوط للسرخسي جلد 9 صفحه 102. نو لا مذهب دی د دې صحابو په خلاف هم یو اشتهار ولیکي او یو بیان دی ورکړي چې معاذ الله د دې صحابو په نیز او د ترمذي او د ابن ماجه په نیز د غوا، میخي، میږي، پسه، بیزي وغیره سره په بدفعلۍ باندې حد نشته، بلکې بدفعلي ورسره جایزه ده، ګناه نه لري. آیا د فقه د لا حد د کلمې په وجه باندې عوام ګمراه کوي؟ نو د دغې صحابو د لا حد د څه معنا ده؟ آیا د دې هم دا معنا ده چې دا نه ګناه ده او نه سزا لري؟ امام طحاوي رحمه الله فرمایي چې په حدودو کې قیاس لره دخل نشته. مثلا یو سړی مرداره وخوري نو غیر مقلد وابي دي ووایي چې په ده څومره حد دی او که نشي ښودی حد نو آیا د ده په نیز باندې بیا د دې خوړل جایز دي او نه ګناه ده او نه سزا ده؟ دویم د غیر مقلد نه زه تپوس کوم چې د وینو په خوړلو باندې څومره حد دی او که حد نشي ښودی نو آیا بیا د وینې په خوړلو باندې نه ګناه شته او نه سزا شته؟ دارنګې د غیر مقلد ملحد نه تپوس کوم چې د خنزیر غوښه چې یو سړی وخوري نو په د خنزیر د غوښې په خوړونکي باندې څومره حد دی او که حد نشي ښودلی غیر مقلد به هم دلته وایي چې حد پې نشته. نو چې حد نشته آیا د خنزیر د غوښې خوړل نه ګناه ده او نه سزا ده؟ نو عرض مې دا چې د لا حد د معنا دا نه ده چې نه ګناه ده او نه سزا لري، بلکې د لا حد د معنا دا ده چې د زنا حد په دې سړي باندې نه جاری کیږي. د زنا حد یا سل دوری دي او یا رجم کیدل دي. دا سړی به د فقه حنفي مطابق سل دوری نشي والی او دارنګې رجم کیږي به نه، بلکې دې سړي ته تعزیر دی. سزا په دوه قسمه ده، یو حد دی او بل تعزیر دی. احناف وایي چې لواطت ګناه کبیره ده او سزا ورباندې شته په دین کې، په شریعت کې، لیکن د دې سزا حد نه دی بلکې د دې سزا تعزیر دی. او د دې لپاره دلیل دا دی چې حد د زنا په دې وجه پې نه جاری کیږي. مشکات شریف کتاب الحدود صفحه 314
دویم جلد دی. په دې کې وفي روایة له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا. حضرت علي رضي الله عنه لوتیان چا چې لیواتت کړی و هغوی سوځولی و، د زنا حد یې ورباندې نه و جاري کړی، دا سوځول تعذیر دی، حد نه دی. و ابا بکر هدم علیهما حائطا، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورباندې دیوال را نړولی و. نو دا د دیوال را نړول هم د زنا حد نه دی، بلکې دا خو تعذیر دی. نو په صحابه کرامو کې د لوطي په باره کې اختلاف و. بعضې صحابه کرامو نه تحریق بالنار په اور باندې سوځول را نقل کړی شوي دي. د بعضو صحابه کرامو نه په لوطي باندې د دیوال را چپه کېدل را نقل کړی شوي دي، او د بعضې صحابه کرامو نه د اوچت ځای نه را غورځېدل را نقل کړی شوي دي، سره د دې نه چې تیږې هم پرې راورغړئ. او په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. په دې حدیث کې د ده د قتل ذکر راغلی، بهر تقدیر په اور باندې سوځول، دیوال پرې راچپه کول، د اوچت ځای نه راغړول یا یې قتل کول، دا مختلفې سزاګانې په احادیثو کې راغلي دي. او حد کې اختلاف نه راځي، حد خو یو شی وي. له دې وجې نه احناف په دې ټولو احادیثو باندې عمل کوي. هغه وایي د امیر او د قاضي خوښه ده چې څومره تعزیر ورته ټاکي، د هغه د رایې مطابق دې ورته تعزیر وټاکلی شي. نو ګوره عرض مې دا و چې د فقه د لا حد د معنا دا نه ده چې دته نه ګناه شته نه سزا شته، بلکې د لا حد د معنا دا ده چې په لوطي باندې به د زنا حد نه جاري کیږي، بلکې دته تعذیر دی. او تعذیر کله سوځولی، کله دیوال را چپه کولی، د کله د اوچت ځای نه راغړولی، او کله قتل کولی. به هر تقدیر د امام خوښه ده چې کوم قسم تعذیر ورته ورکوي. د دې نه وروسته د غیر مقلدینو د کور حواله درته پیش کوم. غیر مقلد وحید الزمان لیکي لا مذهب اهل حدیث وکټوري اهل حدیث، هغه لیکي کوم سړی چې د خپلې ښځې سره په غیر فطري مقام یعنې دبر کې جما وکړي، په هغه حد او تعذیر خو لا څه کوي، انکار هم پرې نه دی جایز. وګوره خپل کتاب دی، خپل ګرنګ هدیة المهدي جلد اول صفحه 118. همدارنګې لیکي چې د انسان سره په دبر کې جما کول غسل نه واجبوي. هدیة المهدي جلد اول صفحه 28، یعنی لواتت باندې غسل نه واجبېږي. عرض مې دا و چې د دوی یو کتاب دی، هغه تاسو د دوی نه وغواړئ، توحید لا مثال، دا عبدالعزیز نورستاني ورسره کړی دی. په هغې کې حتی دا لیکلي چې لواتت کول جایز دي، هغه دوی اوس چاته د شرم نه ښودلی نشي. د دې نه وروسته بیا خپلو بعضو ملګرو ته دا هدایات کوم چې دا بعضې ملحدین د شیخ او د عالم او د ملا په القابو باندې مه نازوئ. دا بیچارهګان په دې نه پوهېږي چې هدایت څو جلده کتاب دی. د یو بېلکۍ عبارت راته